میلاد مذکر دی دا میلاد مونږ ته پیغمبر علیه السلام یادون کې دا مونږ ته وایي چې تش مونځ او روژه او حج نه دی دا مونځ روژه حج زکات چې ته چا ښودلي دي د هغه له غوندې ذکر خیر وکړه د هغه ذکر خو د الله تبارک وتعالی ذکر دی کوم ځای چې د الله ذکر کېږي هلته د محمد مصطفی اذان کېږي د چا د عبادت لپاره خلک راوښتي شي د الله نه خو د نبي علیه السلام عبادت کېږي او نه د نبي علیه السلام عبادت پکار دی نو چې وایي حي علی الصلاة حي علی الفلاح منزل راشه د کامیابۍ ځای ته راشه هغه ځای کې د الله نوم یادېږي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله صحیح ده که نه د خدای نوم ځکه اخیسته پکار چې د خدای عبادت ځکه راغواړي خدا اشهد ان محمد رسول الله پکې وایي د نبي علیه السلام عبادت دی راغواړي ولې د نبي علیه السلام عبادت کوي اقامت چې کې هغې کې هم د نبي علیه السلام نوم مبارک کلمه چې وایي په هغې کې هم د نبي علیه السلام نوم مبارک وجه څه ده کله چې دا آیت کریمه نازل شو ورفعنا لک ذکرک ابن کثیر چې د ابن تیمیه شاګرد دی په شاګردانو کې هغه شاګرد چې هغه په باندې فخر کوي دغه حافظ ابن کثیر لیکلي وی جبریل امین ته نبی علیه السلام سره د علم نه وایي چې ورفعنا لک ذکرک اے نبی علیه السلام ستا ذکر مې پورته کړی دی د دې څه مطلب دی وی الله جل شانه فرمایي جبریل امین نبی علیه السلام ته عرض گئی رب کریم فرمائی کلما ذکرت معیا دا دے مانا دا زما ذکر خود دیر کی گنا زما ذکر خدا دا مرغانم کی دا میانم کی دا ولم کی دا کانم کی دا بوٹم کی انسانانم کی جناتم کی ملکم کی فرشتیم کی زما ذکر خدا روغو دا جہنمم کی زما ذکر خریدوان جنتم کی دا ټول زما ذکر کی نبی علیہ السلام استا ذکر سنگ پورتا دے چې کم ځای زما ذکر کېږي جوخت به راسره ستا نو چې مونږ میلاد کوو نو څه شی کوو خو د نبي علیه السلام ذکر کوو او په یو ځای کې راځي جعلتک ذکرا من اسکاری نبی علیه السلام زما ذکرونه خو ډېر دي کله به څوک وي یا الله یا رحمانو یا رحیمو یا جبارو یا ستارو یا قهارو کله به څوک وي لا اله الا الله کله به قرآن کوي دام د الله ذکر دی کله به مونځ کوي دام د الله ذکر دی په اذان کې هم د الله ذکر دی په اقامت کې هم د الله ذکر دی دا تمام په تلبیه کې هم د الله ذکر دی په حج کې هم د الله ذکر کر دے زما ذکرونه خو ډیر کیږي او اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تما ته دومره ګرانې چې جعلتک ذکرا من اسکاری چا چې ستا ذکر وکړو هغه زما ذکر سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ مفتی فضل جمیل رضی صاحب کلما ذکرت معیا کله چې زما ذکر کیږي ستا ذکر بر کیږي جعلتک ذکرا من اسکاری ما ته د خپل ذکرونو یو ذکر ګرځولې فمن ذکرک ذکرنی چا چې ستا ذکر وکړو داسې لکه زما ذکر اهل سنت و جماعت وایي راځئ چې راغونډ شو د نبی علیه السلام یاد وکړو لمونځ یې راتازه کړو چې دا مونځ د چا د خاطر زده کړی دی دا حجم د چا د خاطر زده کړی دی دا الله مو د چا په وجه پیژندلی دی دا مونږ مسلمانان د چا په خاطر باندې یو دا مونږ چې ځان ته دیندار وایو دا دین راته چا ښودلی دی راځئ چې هغه رایاد کړو که د هغه میلاد ونه شي او هغه رایاد نه شي مونځ به عادت پاتې شي حج به عادت پاتې شي روژه به عادت پاتې شي زکات به عادت پاتې شي او نه به گویا چې د نبی علیه السلام د احسان گویا مونږ قدرې ذکر وکړو نه به مونږ ته نبی علیه السلام یاد پاتې شي او چې نبی علیه السلام یاد پاتې نشي زما یقین دی چې مسلمانی نشوه په ورځ د قیامت کې مونږونه بیا نه پاتې په سوشل میډیا باندې خو مونږ ما په دې خپلو سترګو لیدلي او په سوشل میډیا مې په دې خپلو غوږونو اورېدلي چې تپوس وشو آخري پیغمبر څوک دی نوجوان ته دا پته نه لګېده زموږ د پیغمبر علیه السلام څه نوم دی د دې زمانې نوجوان ته د هغې پته نه لګېده نو دې کوي مونځ که نه دې نیسي روژه که نه دې کوي حجونه که نه دې عمرې هم کوي دې زکاتونه هم ورکوي
خو چې دته دا پته هم نه لګي چې دا دین موږ ته چا راوړی دی او د هغه کم سټیټس دی د هغه کم حیثیت دی د هغه کم اهمیت دی چې رب د ځان سره په هر ځای کې د هغې یاد راوستی دی نو دا د مسلماني او مونځونه روژې حجونه بېکاره شو ځکه میلاد شریف مونږ ولیکو دا مذکر دی دا یادونکی دی مونږ ته څوک را یادوي مونږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او هغه چې یاد شو په هغه پورې ځان ګوټه کړو هغه ته ورنږدې شوې د هغه ذکر خیر دې وکړو یقینا دنیا دې مباد آخرت دې مباد